د جماعت کار به کېدلو، دیو پای کې روړې اچولې، بیجا مداخلت به یې کولو او راتلل به او جماعت به یې بندو. په جماعت په مزدورانو باندې هغه کار د جماعت هغه بند کړی دی، ښه په بدماشۍ باندې، ښه په سینه زورۍ باندې. لیکن دی خو مقتدیان چې هغه عاجزان غریبانان دي، په هغې باندې دمکیانې ورکړي دي، د هغې ځمکو باندې دمکیانې ورکړي، ستاسو نه موږ دا ځمکې والو، ستاسو نه به موږ دا کورونه والو، تاسو خبردار، تاسو سر اوچت نه کوئ. نو هغه مقتدیان یې عاجزان والي دلته موجود دي او سرونه یې زخمیان دي، او دغه رنګې هغه د هغې محلي طالبان یې والي، د هغې هم سرونه زخمیان دي. او په خپل هم په ما باندې هغه مطلب دی چې اختر انور او د اختر انور د پوره قام زامن وغیره دا په ما باندې راغلیو، او باقاعده مطلب دی چې دا ظلم زیاتی کړی دی. باقاعده قانون دی د دغې خلکو ته رسایي وکړي او د دغې خلکو لاس دی ونیسي او قانون دی په دې باندې نافذ کړي او د دې لاسونو دې هتکړۍ واچوي چې سبا له بیا په دې علاقه کې داسې په مظلومانو باندې، په طالبانو باندې، په غریب عوام باندې داسې ظلم او زیاتی ونه کړي. موږ منزل راوړو، استنجا مې کړو او چارهدام ته راووختم او په دې کې دا وایي مړه بر نه راوکوز شوم او په مفتي صاحب باندې ورغله او بیا چې موږ هم راکوز شو، چې موږ څنګه راکوز شولو بیا پکې نور سره نه ولګه. مفتي صاحب خوړو کې خاطو او دو هغه راواغست، لکه مفتي صاحب په حالو باندې ښکته راغورځو، بیا خوړو نه بیا دا په حالو موږ پسې رامنډې کړې چې موږ رامنډې کړې خو موږ یې هم راکېښود، موږ یې هم ووالي. یو ګڼ کسان تقریبا 50 کسان وو، یو ورسره پولیس وو او دوه درې خو لکه یو مخامخ راغی او دا نور راخو او څه کسان سره نور وو بهر نه راغون کړي راغلي. او جماعت نه بهر پکې ډزې پکې شوې وي چې څلور پنځه ډزې پکې شوې وي او جا او په لوړو باندې موال شي دي او په دغه پکې موال شي دي او ټاله سره اوس په سره باغې باندې دا ولې څه وایي چې د جماعت نه راځي؟ دو وایي چې دو دا خبره کوي چې دا امام موږ وباسو، قوم وایي چې نه وباسو او دا دو وایي چې موږ وباسو. صرف دغه یو کس ته دی وایي چې موږ امام وباسو. او جا